خاتم معنا ټاپا د یو شي ختم را وستون کې نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوته په اخره کې لګیدل نو څو ورته وي خاتم او که په فتح سره خاتم وینو بیا علم دی هغه غوته چې په لاس باندې کیږي هغه د اوسپنې غوته دا غي استعمال څنګه دی وبه حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وابو طميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد دوسبني فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار حلیه معنا زینت ستدي مالره چې زینم پتا باندې زینت د باجو کافرانو دا څنګه چې ټول کافران بلکې باجی کافرانو زینت داده چې هغه یو دا ګوتې پلاس کوي هر کافر خو نه پلاس کوي او باج علماء تفصیل دا کړی دی چې دنیا کې نه یادای دا په قیامت کې یادای چې قیامت کې به په اور کې د کافرو په لاسونو باندې ګوتې د اوس پونی چې نورې مور پکې دا ګوتې ګرميږي په اور باندې او ګوتې ولسیږي نو دا د اوس پونو ګوتې دا به د قیامت کې د اهل نار تعالی تعالی ورچي حلیت اهل النار ثم جاءه عليه خاتم من صفر نو بیراغه یا دغه سړی یا بل سړی خو په دې سړی باندې ګوتوا خاتم من صفر د زیړو زیړ تمنګ تاسو پیتل چې وایو دی وخت پیتل ازیر نو د پیتلو ګوتوا په د زیړو ګوتوا فقال مالي اجد منك ريح الاصنام سدي مالره چې زه به میزه مستانه بوی د بوتانو ځکه دا اصنام چې دي دا به جوړېدلې شلو په هغه وخت کې من الصفر دغه پیتلونه د پیتلونه به بوتان جوړېدل نو ځکه رسول الله توي دا بوتانو جوز دی په ګلاس کړي دي تا نه خو مال بوی د چا راځي د بوتانو ثم اتاه عليه خاتم من ذهب بیراغه په د باندې ګوته و د چا د سرو زرو نو ویلا ارمی عنك حلیه اهل الجنه دا خو د جنت زینت دی دا لري کده ځان نه په دنیا کې نو قال من اي شيء نتخذه وسري ویلا قال من ورق د سپینو زرنا ولا تتمه مسقالنا او مو پورا کو دی لره یو مسقال دا ګوته د مسقال نه بایستا سي کمي یو مسقال مب پورا کوا مولا لقاری وی دیتا نه تنزیهی وی کسړی د مسقال نه غټه ګوته د سپینو زرو په لاس کوي هم په لاس کولی شي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا ویل کیږي ارشاد ال الورع پرهیزګاری طرف ته چې خدای دا چې د یو مسقال نه زیات نه وي بعضی علماء یو روایت امام البانی رحمه الله مراوړی دی په خپل کتابونو کې او پاغي باندې به بیرته کتابونه هم لیکل شوی دي چې دا د امام البانی رحمه الله خپل مذهب دی شاذ چې هغه وایي چې حلقه چې دا حلقه استعمال هغه د ګوتې په شکل دی کده ارڅ باندې دی نو کده سپینو زرو دی کده سرو زرو دی نو وېدا صحیح نه دی او په دې باب کې یو حدیث دی چې د ابو قتاده رضی الله عنه نه هغه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې من سره ان يحلق حبيبته حلقه من نار فليحلقها حلقه من ذهبنا څوک چې غواړي چې خپل محبوبې لا یعنی خپل خزله خپل محبوبې لا د اور حلقه په لاس کې واچي نو د حلقه د ذهب دی ولا واچي حلقه د زړې کړای دا کړای دی د چا واچي د ذهب او تلاس کې واچي ومن سره ان سودا
ان صور حبیبته سوار من نار او څوک چې غواړي خوخی چې بنگړې ورواچي خپل محبوبې ته بنگړې د اور نو فل یصورها سوارا من ذهب وتواری چې بنگړې د سرو زرو ولكن الفضه لكن سپین زر چې دی دا جایز دی نو فلعبوا بها لعبا په دې سپینو زرو باندې تاسو کولای شئ چې دې باندې تاسو لعب وکړئ خو د سرو زرو کړی دا نشي نو دغه روایتو نه بعض علماء دا ویلي دي چې دا د کړیو استعمال چې د سرو زرو دا د خزر لپاره جایز نه دی او دا رائے د امام البانی رحمه الله دا او نور علماء بیا دا رد کړی دي چې نه استعمال د دې راغلي د دې کړیو او د ګوتو او د دې ارسو کراهیت التختم فی اصبعین اصبع اصبع دا ټول راغلي دي کراهیت التختم فی اصبعین دو ګوتو کې ګوتی اچي دا جایز نه ده خدا د سړو لپاره د سړو لپاره دو ګوتی په لاس کول چې دو ګوتو کې دا خاتم د موجودي دینه من راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منع کړی را او اجماع د پدی باندې د مسلمانانو چې سنت طریقه دا ده چې دا خاتم الرجل چې دی دا په الخنصری صرف په قچه ګوته کې وي او زمونږ استاد دا نه پوهه خلک چې ګوتې په لاس کوي نو هغه په دې خنصر کې نه په لاس کړي که ګوري یې په دې ګوته په لاس کړي یې په دې په لاس کړي دي نه پوهه خلکو نو اجماع د مسلمانانو امام نووي رحمه الله مسلم کې روایت راوړی او به ویلي اجمع المسلمون على ان السنه جعل خاتم الرجل في الخنصر واما المراه فانها تتخذ خواتم في اصابع كلها وي خزي چې دی هغه ګوتی په ټولو ګوتو کې اچولې شي پینځو واړو ګوتو کې د ګوتو نه ډکی کی کولې شي سپین زر سره زر خو سړی به صرف په یو ګوته کې اچي او هغه هم کومه ګوته خنصر او هغه کې مونږ ویل چې خنصر د یمین او خنصر د شمال دواړه راغلي دي نو په دې باندې امام نووي رحمه الله اجماع نقل کړی دا اوس خو زیاتره د ناپوهه خلک په دې دغه کې ګوته کې اچي په دې بن سره ګوته چې وته ویلې کېږي خنصر پسې چې دا وبه حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي قسي چاته ویل کیږي ورخموتا والميسرة الحمراء ميسر